بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب زدنا علما. نو برون سبق کې منګه د فصاحت خبر شروع کړو لول دا چې فصاحت مقدم کړه په بلاغت باندې ولې او بیا فصاحت المفرد مقدم کړه د فصاحت پر دوه قسمونو باندې فصاحت الكلام او فصاحت المتکلم باندې ولې دا غي وجه ذکر شوی هلند الفاظو کې دا چې فصاحت تعریف چونکه په بلاغت کې ملحوظ دی نو چې بلاغت به هله پیژنې چې کله فصاحت پیژنې او فصاحت الكلام او فصاحت المتکلم په دې کې هم چونکه په فصاحت الکلمه په کې ملحوظ ده نو چې دا نه پیژنې فصاحت الكلام او متکلم نشي پیژندل نو ځکه بیا دا فصاحت الکلمه تعریف ویلو چې خلوصه من تنافر الحروف والغرابه ومخالفه القياس دا ویلو او به جلګه تعریف خلق په وجودي سره کوي تعریف وجودي سره د په ادم سره وکړو نو اوی ته تسامح ده د تنافر تعریف کړو چې وصف فی الکلمه توجب ثقل علی اللسان وعسر النطق بها او لګلې لپاره شعر بیا ویلو چې مستشذرات بری داګه چې غدائره مستشذرات الى العلا تذل العقاص في مثنى ومثنى هذه ويختو زلبانو ملبانو اندازو بشوي اوس وی کنه د دې نه اخوا وذابته هاونه د دې نه دا خبره ده چې لکه دا تنافر نه تنافر به کم کلمه شمار لګيږي نو بدی کې علامه ابن الاثیر رحمت الله علیه علامه ابن الاثیر رحمت الله علیه اغا په مسل السائر نوم کتاب کې دا خبر لیکل علامه ابن الاثیر په مسل السائر نوم کتاب کې دا لیکل چې کم یو دا لیکل سړي په خپل لیکل دی ضرورت نشته د لیکل دي د چې دا کوم لیکل چې دا قیاد کوي کنه دا کوم غټه خبره ده نور لیکل به ضرورت نشته نه چې وای چې کم یو کس ذوق صحیح لري ذوق صحیح لري مطلب دا کنه چې د په عربو باندې پويږي د عربو په ترکیب باندې پويږي او هغه ته پاغي باندې ویل ګرانی کنه بس دا تنافر ده برابر خبره ده کدا د قرب مخارج د وجنی کدا بعد مخارج د وجنی یا بل څه وجي خو چې صرف ذوق سلیم یعنی صحیح عقیده والا او صحیح شوق والا سړی هغه ته دغه ټکی ویل ګران وي نو دغه تا ویلېږي تنافر پوښوي اوس په دې مستذراتن کې پدې کې لکه منشد ثقل څه شه ده نو پدې کې بیا خبر کوي خو الله یو خبر وکړي بیا زما کې وذابته هاونه او ضابطه په تنافر الحروف یعنی کما ضابطه په دې کې چې موږ به کم یو ټکی موږ به وایو چې په دې کې تنافر شته او په دې کې نشته نو ان كل ما يعده الذوق الصحيح چې هر خبره چې شماروي هغه لره ذوق صحیح والا ثقيلا درنا متعسر النطق جبای باندې ویل ګران وي فهو متنافر به سواء برابر خبره ده کدا ګرانواله دا راغلی من قرب المخارج د قرب مخارج د وجنه چې دا مخارج دی یو بل د نږدې مخارج خو ویل شي کنه مخارج څه ته وایي مخارج د مخرج جمع او مخرج څه ته ویل شي او بعدها یا مخارج دی یو بل لری دي داګه د وجنه پکې راغلی او غیر ذالک یا علاوه د دینه ما صرح به چې تصریح کړی د بایزر ابن الاثیر فی المثل السائر فی المثل السائر په مثل السائر نوم کتاب کې مثل السائر د کتاب نوم دی وزعم بعضهم او بعض وس په دې وزعم بعضهم نه دا خبره شروع کړي چې بری مستشذرات کې دا ثقل لسد او جن راغله نو علامه خلخالی رحمت الله علیه دی وی چې په مستشذرات کې دا ثقل د صفاتو د وجه نه راغله تجوید تاسو کړه ده کنه تجوید کم کسان تجوید کړه ده او ماشاءالله دا او دا خو تاسو ټول ویل دي کنه جمع القرآن او په مکیه د قاری صاحب سره نو دا او تاسو بیا پیژنې صفات نو دوه درې قسمه پنځه قسمه صفات دي یو د همس او د همس نه د هم سره ولټه مجهوره جهر نو محموسه کوم حروف ته وایي دا خو لکه دغه حروف دي او په دې کې کم د صفت چین دا سکیږي आवाज بګي په نرمۍ سره پست کیږي او مجهوره په سختۍ سره ولګيږي ویو د شدت والا حروف کم دي اجید قطم بکت اجید کا قطب تا یا اجید قطم بکت دا حروف دي او د دې سره ولټ کم دي هغه رخوه دي سری رخوه د شدیده او د رخوه په منځ کې یو نسبت ته یو صفت ته چایته سوی توسط چې هغه کوم حروف دي لین عمر سو حروف دي لین عمر نو اوس ما ته وګورئ
په دې همس کې پستی وي او په مجهوره کې سختی وي په شدیده کې سختی وي او پر اخوه کې سوي نرمي وي نو اوس دل لګي دی وای چې په دې کې مستشزرات راغلي دي سین تا شین راغلي دي سره راغلي دي سین تا او شین سین تا او سره راغلي نو دل لګي داتا نه داتا چې پتا کې شدت ده او پتا کې همس ده تا محموسه شدیده ده تا سره تا محموسه شدیده ده او د دې مخې ته چې دا کم ټکی دی شین سین او شین واړه دا دی محموسه او رخوا سره شین محموسه او رخوا دی او دغه شان دی شین چې مستشزرات نو تا شین زا تا شین زا کې خبره نو تا چې کنه تا دا شین دا ری دا محموسه او رخواونه دا محموسه ورونه دی د سنه دی د رخواونه دا د تا په منځ کې راغلی تا راغله تا دا د محموسه او شدیدونه او ذات دا نو دا د مجهورونه ده نو په دې کې چونکې دا مختلف صفات یو ځای راغلي دي چې همس او شدت دا یو بل الټي او دا خواته راغلي دي او دا شانتي رخوت او شدت دا یو بل الټي دا خواته راغلي دي د دې وجه نه په دې کې دا دغه راغلي دي ثقل بغیر راغلي دي خو شوي وګورئ وزعم بعضهم او بعض کسانو بګي یعنی علامه خلخالی لدینه مراد بعض مراد علامه خلخالی دی د ګمان کړي ان منشأ الثقل چې منشأ الثقل فی مستشزرات هو توسط الشین المعجمه چې دا راتلل دي په منځ کې راتلل دي د شین معجمه یعنی هغه شین چې پای باندې ټکی راغلی وي معجمه چې پای باندې سره راغلی ټکی راغلی التي هي من المحموسه الرخوه چې دا شین چې ده نو دا د محموسه حروف نه لري فحذو شخص سکت نه لري او د سنه نه د رخوت نه نو ګوره په شین کې همس ته بګي او رخوت ته نو هم سوم چې نه دی کې आवाज کې خفت وي او رخوت چې نه په نرمۍ سره وي کنه بین تا د تا په منځ کې راغله د تا او د ز په منځ کې راغله د ز په منځ کې راغله د تا او د ز په منځ کې او تا چې نه دا محموسه نه ده او د شدت نه ده نو یو ګوره رخوت او شدت دی ول الټ کنه او ذات نه دا مجهوره حروف نه ده زره سره نه مجهورونه یله کلو دا شین چې په خپل باندې پدې کې محموسه او خودي دا محموسه شدیده او د مجهوره په منځ کې راغی نو دی ولې پدې کې ثقل پیدا شوی دی پوه او دا علامه خلخالی رحمت الله علیه وی کدا مستشعر مستشرف ویل شي کنه نو بیا به دا ثقل ختم شي خو دوی چې بای دا خبره نه ده ما تا چې د ثقل کوم وجه بیان کړی دا چې د شین د تا او د ز په منځ کې راتلل دا په مستشرفون کې هم دی او په دغه کې هم دی په مستشرفون کې هم دی اوس په اخر نه ټکې بدل کو هله پوه شوي مستشرفون دې کې هم هغه یعنی د ز په ځای ته راوې نو بدی کې هم هغه شانته ثقل لیکم چې بدی کې صفات پای کو مجهور دي بدی کو مجهور ده هله پوه شوي وزعما بعض من منشأ ثقل بمستزرات وتوسط الشين المعجمه راتلل د په منځ کې د شین معجمه هغه شین چې د محموسه رخوونه ده بینتا التي د هغه تا په منځ کې چې هغه تا د محموسه او شدیدونه ده یلغه پوه شو به معنی نو دا مختصر معنی پس ګرانده چې تا تجوید نه کړن ته د محموسه او شدیده او رخوه پیژنې نو دې لپاره ټول علوم پکار دي چې بای باندې پوه نه هلو پرې پوهیږي اته اوس د ما ویډیو چې د مخه سره راځي کنه نو لاس بینه باندې کړه بس ورولشتي دي اوس دې کې محموسه او شدیده ضرورت ده وساء المعجمه او ذا هغه معجمه یعنی را نه ده زاده ټکی به معجمه التي من المجهوره چې المجهورون ده ولو قال مستشرف لذلك الثقل وكذا مستشزرون بدل ما مستشرفون وما نو ثقل به بګیس شي هو فيه نظرون ودا خبره دي کوټه ده دا خبره چې ته وې کنه چې مستشرفون کې بس ثقل قدم شي دا خبره صحیح نه پرې کې نظر ده ولې پکې نظر ده لأن الراء المهملة أيضا من المجهورة ذكر راء مهملة دا هم د مجهورونه ده لکه په راء مهملة څه ته وای چې را یو ټکی بینه چې ټکی بینه ایت معجمه وای او چې ټکی بینه ایت څه وای دا ځان دي سین وی سین نو سین ته سین مهمله وای او شین ته سین معجمه وای لکه په شوي وس دا کنه چې لکه تاسو دا خبر وکړل چې لکه د قرب مخارج دوه نه دلن دا دغه راځي ثقل الذي نو قران مجید کې الم اعهد الیکم یا بنی آدم اعهد پدې کې عین او ها قرب مخارج دي کنه عین د مریض نه ادا کیږي او ها د مریض اخر نه ادا کیږي او حمزه
علم اعهد حمزه د مری د اخرنا عین د مری د منځ او ها د مری د مری اول نه ولدګي امین د اخرنا نه لګي ها نو دې کوي دا هم بدی کې ثقل له نو چې ثقل پکې راغې نو تنافر نه ودا چې تنافر نه ودا جو فصیح نشو چې فصیح نشو جو بلیغ نشو جو قران مجید بلیغ نه لسو نو قران مجید خو بلیغ کتاب دی نو بدی کې دا علم احد سره غل دی لکه پوښتنه به معنی نو چا پکې دا جواب ورکړل چا پکې دا جواب ورکړل کنه چې دا قران مجید دا ټول فصیح دی خو کله چې کلام طویل په غیر فصیح کلمه په دې کې راشي کنه نو دا فرق نه کوي په یو اوږد کلام کې اوږد کلام د فصیح دی په دې کې یو خبره غیر فصیح رااله دا فرق هو لکه څنګه چې اوږد کلام د عربی او په دې کې یو ټکی دوه د غیر عربی راغلل نو د عربیت نه وځي نو دغه شان د فصاحت نه دام نه وځي لکه قران مجید ته په عربی ژبه کې راغنه خو په دې کې وځ د سجیل ټکی چې سجیل ټکی یا دغه شان د قسطاس ټکی دا رومي ژبه ټکی د قسطاس دا سجیل د فارسی ژبه ټکی د سنگیګل خوښوي نو لکه څنګه چې یو کلام طویل د عربی کې یو غیر عربی ټکی راشي نو بغیر عربی ټکی راتلو سره د عربیت نه نوځي دغه شان د په غیر فصیح ټکی سره کلام طویل د فصاحت نه نوځي لکه پوښوي نو دا قران مجید فصیح دی که ټکی په غیر فصیح راغی خیر دی موږ دا خبره خوته لیونی کروږي دا خبره غلطه ده ولی غلطه ده ځکه غلطه ده چې په کلام فصیح کې دا خبره ضروری ده چې ټول کلمات به سوي فصیح وي ټول کلمات به سوي او بل دا چې دا اومنه کنه چې دا عالم احد کې دا احد غیر فصیح ده نو تا ته زوی ما چې رور الله دې خبرو کا خبر نه نو دی چې الله خو ته نو خبر نو نعوذ بالله الله پاک در جهل نسبت کیږي اته چې الله ته خبرو الله ته دا خبر چې په دې کې تنافر دی غیر فصیح دی او بیا ورته هم الله پاک ته ټټکه نه ملایوي دو فصیح ټکه ورته نه ملایوي چې غیر فصیح راوړل دي نو کده سي ته نو الله پاک ته د ناپوهي سبب راځي الله ته چې الله پاک عاجز دی نو نه الله پاک عاجز دی او نه الله پاک سره لکه پوښتنه به باندې نو کو پرته سړی رسې به منځ دي چې عالم احد دا غیر فصیح دی نو څه خبره شو چې تنافر څه ته ویل کېږي چې په یو کلمه کې داسې ثقل چې کم چې ذوق سلیم والا خلک دی هغه په جواب باندې هغه ګران غني او علم احد ګران نه غني دا فصیح نه دی دا دغه نه دی تنافر پکې نشته دی فصیح دی لکه پوښوي عبارت ولګوي نو خو آسان دي وان فی قوله تعالی دا الله تعالی دا قول الم اعهد پدې کې ثقلا قریبا پدې کې سره ثقل پکې قریب دي من حد تنافر دا فيخل بالفصاحه الكلامه فيخل بفصاحه الكلمه دا خل الله ولي پسکه په فصاحت د کلمې کې لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمه غير فصيحه ولكن اوقات کلام چې مشتمل وي په یو کلمه غیر فصیح باندې لا يخرج عن الفساد دا نوزي د فصاحتنا كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل لکه څنګه چې نوځي اوږد کلام چې مشتمل په یو کلمه غیر عربي باندې ان ايكون عربيا د عربینا لکه پوښتنه به باندې لکه یو کلام عربي دی په یو ټکي په غیر عربي راغلی دا په عربي سره نوځي دغه شان دی یو فصیح کلام دی او په یو ټکي غیر فصیح راغلی دا فصاحت نه او فيه نظرون په دې کې چل ول ضروري دا ځنه جوړ کړل ولې لان فصاحه الكلمه كلمات ماخوذه في تعريف فصاحه الكلام د فصاحت په کلام کې تعریف د فصاحت د کلمات ملحوظ دی یعنی فصیح کلام بتائی دوی چې داغه هر کلمه دا فصیح وي من غیر تفرقه بین طویل او د طویل او د قصیر په کې فرق نشته ده لکه پوښوي طویل او قصیر په کې فرق هو على ان هذا القائل سرد دین چې دی قائل علامه خلغالی رحمت الله علیه فسر الكلام تفسیر کړه د کلام بما ليس بكلمه چا کلمه نه والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد او دا په کلام عربی باندې ظاهر الفساد دی یعنی مطلب دی فساد واضح دی چې لکه دا تبعی باندې شي قیاس کوله ځکه د کلام عربی د پاره دا خبر ضروري چې ټول کلام په عربي وي کلمات په عربي خو د کلام فصیح د پاره دا خبر ضروري ده چې ټول کلمات به سوي وي ولو سلم کذر تا خبرو ونمزه چې عالم احد په دې کې څه قلشته نو چې ثقل پکشته نو تنافر پکې دی چې تنافر پکې دی جو فصیح نشو چې فصیح نشو جو قران مجید کې غیر فصیح کلمات راغلل وای کذستا ومنمزه نو عدم خروج سوره الفصاحه نو رابطه چې بستل لري سوره د فصاحتنا فمجرد اشتمال القران فصب شامل دل د قران په کلام غیر فصیح باندې بلکې علی کلمه غیر فصیحه بلکې صب یو کلمه غیر فصیح باندې مما يقود دا قبول چې رسوي دی الی نسبت الجهل چې الله پاک د سکیږي نسبت د جهل کیږي او الی عجز یا عجز کیږي
الله تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا او الله تعالی دې خبر نډیر لوي چته چې اگر غیر فصیح کلمې الله دا پته وو کنه ته پته ورته نو جهل له اته پته ورته خو به امر وړره مطلب الله پاک دې قادر نه په خبره باندې دا خو نشته کنه یاد بشي